د رضوان نه کنفرم د ون ډے کپتانی اخلي او دغه کپتانی شاهین افریدي ته ورکړل کیږي. په دې ویډیو کې به زه دا خبره کوم چې رضوان نه دا وخت کپتانی اغشتل څومره خطرناک ثابت کېدی شي د پاکستان کرکټ ټیم د لپاره. رضوان نه دا وخت کپتانی بیخي نه دی اغشتل پکار. رضوان ډیر سورسز دا خبره کوي چې رضوان د سلیکشن کمیټي په فیصلو کې ابجیکشن کوي. دغه وجه هم کېدی شي. خو بل طرف ته شاهین افریدي دا وخت د ون ډے کپتان جوړول نه دی پکار. کچره شاهین افریدي تاسو کپتانی ورکوي نو زما په خیال باندې تاسو ول د ټي 20 کپتانی ورکوي. دا وخت د رضوان نه کپتانی اغشتل د پی سی بی یو ښه فیصله نه ده. کچره مونږه د شاهین افریدي کرنټلی فارم وګورو نو شاهین افریدي اوس ډیر ښه بالنګ روان کړی چونکه پیس کې هم اضافه شوې ده سپیډ کې او هغه نه علاوه ویریشن کې ورسره هم ښه چینجز راغلي دي. دین علاوه ریسنټلی ټورنامنت کې میچز کې د شاهین افریدي ښه بالنګ هم شوی دی. نو دې مطلب دا نه شو چې شاهین افریدي ښه پرفارمنس شروع کو نو تا هغه ون ډے کپتان کا. کپتانی یو ایکسټرا بوج دی جی. کپتانی یو ایکسټرا ټینشن د پکې لاړی باندې. شاهین افریدي اوس واپس ریدم ته راغلی دی او ته په هغه باندې د کپتانی بوج ورچې نو د هغه په ریدم کې واپس پرفارمنس کې واپس کمې بیشې راتلی شي جی. دا ایکسپیکټډ ده. دا تقریبا 80-90% ایکسپیکټډ ده. د انټرنیشنل د پاکستان انټرنیشنل ټیم کپتانی دا یو الګ پریشر دی جی. دا یو سیپریټ پریشر دی او شاهین افریدي ته پریشر ورکول دا وخت یو ښه خبره نه ده. بل طرف ته کوم رضوان وګورو نو رضوان ریسنټلی په ون ډے کې یو ښه کپتان دی. رضوان د پاکستان ټیم د لپاره کچره تاسو وایي چې د او ډی ای ورلد کپ 2023 کې د پاکستان ټیم د رضوان په کپتانۍ کې ښه پرفارمنس کړی دی. نو په دغه 2023 ورلد کپ کې کوم وګورو نو 2023 ورلد کپ کې د پاکستان ټیم خراب پرفارمنس وجه محمد رضوان نه دی بلکې عاقب جاوید د عاقب جاوید د ټیم سلیکشن غلط کړو. په ون ډے کې بابر اعظم باندې اوپننګ نو کول پکار. په ون ډے کې په ون ډاون باندې بابر اعظم چې هغه تھرو د ټورنامنت بابر اعظم باندې اوپننګ وشو. بل نور ټول لوبډلو ځان سره سپینران دو درې سپینران اغشتلیو څلور سپینران اغشتلیو او زمونږ عاقب جاوید سپ ټیم سلیکشن کې یو سپینر سپیشلیسټ اشتلیو ابرار نه علاوه بل سپینر سپیشلیسټ په دغه او ډی ای ورلد کپ کې پاکستان سره نو. نو کچره تاسو د رضوان هغه از ا کیپټن پرفارمنس په هغه ورلد کپ باندې فلاپ کوي نه کې د رضوان هیڅ میسټیک نشته. او دې حواله سره رضوان مختلف انټرویو کې دا هم ویلي دي چې ټیم تیاریږي هغه ټیم زما ټیم نه وي. دغه ټیم چې کم تیار شو دغه ټیم زما ټیم نو. مطلب دا و چې دا ټیم زما په خوخه نو تیار شوی. دا د عاقب جاوید ټیمو. عاقب جاوید دغه ټیم تیار کړی وو. نو ګوره چې یو ټیم د کپتان په خوخه نه تیاریږي. ګوره په ګراوند کې د کلاړی نه پرفارمنس څوک اخلي. په ګراوند کې کلاړی څوک چلایي کپتان چلای. چې کپتان غواړي بالر راولي کپتان غواړي فاست راولي سپینر راولي. نو ګوره چې په ګراوند کې کپتان کلاړیان چلای نو بیا په سلیکشن کې په پلینګ 11 جوړول کې هم کپتان ته اختیارات ورکول پکار دي. چې استماز د پټیم کې یو داسې کلاړی راواچي چې هغه نه پرفارمنس نشم ایشته او داغه په هغه میچ کې ضرورت هم نه وي او تمال هغه په ټیم کې راواچي نو دا خدا سے شو چې دا تمال د نورو بلې لوبډلې 11 کې لړیان لوبول دي او ما 10 کې لړیان لوبول. خطا ما سره 2 کې لړیان 10 راواچول چې په هغه په دې میچ کې ضرورت نشته. نو مخالف لوبډله 11 کې لړیان سره راوته ده او زه 9 کې لړیان سره گیم کوم. لکه دغه او ډی ای ورلد کپ چې کومو کنډیشن د ایشیا وو او پاکستان صرف یو سپینر لګلو یو سپینر چې هغه ابرار سپینر سپیشلیسټ. نو بیا به رضوان مجبورن ځان سره فاست بالر لوبولو چې سپینر بل اونه یا به الراونډر لوبولو یا به پسای میوب بالنګ کولو یا به په خوش دل شاه باندې بالنګ کولو چې هغه سپینر سپیشلیسټ نو. نو ګوره د هغه پرفارمنس هغه دان ګودام د هغه پرفارمنس هغه مطلب د او ډی ای ورلد کپ ناکامي ته د رضوان په کپتانۍ کې ما چوا ده کای کې د عاقب جاوید د سلیکشن یو ډیر اهم کردارو. نو عاقب جاوید چې کوم دی غره پاکستان ټیم ته به وړو را پته نه لګي چې دا کم قسم سړی دی. زه خو وایم چې د پاکستان ټیم دا کلاړیان را پاسي او دې کې نه د عاقب جاوید کې نه شروع راته کمې فیصله کې یار د کپتانۍ د لینډ مین نور ختم کا. ګوره چې یو سیریز ختم شي کپتان بدل بل سیریز ختم شي ټر کپتان بدل. د تیر شوي یو کال دوه کې دومره کپتانان او دومره تبدیلیان په ټیم کې وشوي چې مړه حیران بشي یار. دومره تبدیلیان په یو انټرنیشنل ټیم کې دومره زر تبدیلی چې تکې نو ستا ټیم هیڅ کله هم سټیبل حالت ل نشي راتلی. د ستا ټیم هیڅ کله هم وینینګ ټریک ل نشي راتلی. خدا خبره پتن لګي چې عاقب جاوید له وسوک سمجاوي. ما چې کوم خبرو کې آیا تاسو ورسره اګری کیږئ کنه رضوان نه کپتانۍ اشتل پکار دي کنه کامنټ لازمي وکړئ.